السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما خوږو او درنو کتونکو، نن 14 مئی دی. په تمامه دنیا کې 14 مئی د مور ورځ یعنی مدر ډے په نامه باندې چې کوم دی مناویږي. زما خپل ذاتی سوچ دا چې د مور د پرواز نه ده، زموږ هر ورځ د مور ورځ وي چې سحر را پاسو او مانځه پاسو مور را پاسي. دا زموږ شروعات د عبادت د مور د نوم نه کیږي. او چې کله مونږ ناشته کو نو مور سره کو. زمونږ د زندګۍ سحر خوراک د مور په غیږ کې وي. او چې کله کاروبار لزونو هم مور ته سلام کو، او چې کله د کار روزګار نه واپس راشو نو هم مور ته سلام کو. او د مور غیږ ته ځان رسو. د وینا مقصد زما دا د مرګرو چې به تور مسلمان او به تور انسان او زما چې کوم سوچ او فکر دی، او سوچ او فکر دا دی چې روزانه مونږ د مور ورځ مناوو. او په دین اسلام کې جنت چې کوم دی د مور د قدمونو د لاندې دی، یعنی د هغې په خدمت کې حاصلېږي. او د حضور صلی الله علیه وسلم حدیث شریف مبارک دی. هغې خو نور ډېرې خبرې، خو یو خبر دام ده چې چاته موکله کې دواړه یا یو بوډا پاتې شي او هغه په خدمت باندې جنت ونه ګټي، نو هغه هلاک کړی شي. نو زمونږ هر ورځ مدر ډے ده چې زمونږ سحر مدر ډے وي، زمونږ غرمه مدر ډے وي، او زمونږ ماخوستن مدر ډے وي. زمونږ د عبادت شروعات هم د مدر ډے نه وي، او زمونږ د خوراک شروعات هم د مدر ډے نه وي. او چې شپه ویده کېږو هم د مور په غېږه کې ویده کېږو. نو مغرب به خو دا ورځ په 14 مئی صرف مناوئ د مدر ډے په نامه باندې. او انشاءالله تعالی به ټول مسلمان زه احمد فراز روزانه مدر ډے مناوم د خپل د مور غېږې سره، د خپل د مور په کتو سره، او د خپل مور په سلام سره او هغې دعاګانو سره. زما هر ورځ مدر ډے وي. او انشاءالله تعالی چې څونه زما پښتانه وروڼه دي او څونه زموږ کتونکي دي او چې زموږ څونه مطلب مسلمانان دي او چې څونه د دنیا په هر ګوټ کې اوسېږي، هغوی به ټول مسلمانان به چې کوم دي د مدر ډے مناوئ او روزانه به مناوئ. نو د 14 مئی سره مخصوص کول د مدر ډے چې کوم دی زما په نظر کې دا صحیح نه دی. پاکستان زنده باد، پاکستان زنده باد، او هر مور زنده باد.